اوس که چره دې ځای پیج چلیږي نو تاسو دومره خلک نه ناس چې څومره قادیانان به دا اوري چې آیا دی به نن زمونږ په باره کې څه وایي. بیا د جمعې په ورځ چې MTA کولاو کې نو مرزا مسرور به د دې جوابات کوي اگر چې ورځي نه، لیکن هغه به غول خوري، کنزل به کوي، بکواس به کوي، لیکن مونږ د هغه بکواس ته غوږ نه ږدو. مونږ صرف هغه ته دا وایو ته په کینیډا کې ناستې، یا ته په امریکا کې ناستې، یا ته په یونایټډ کینګډم UK کې ناستې، لغوندې میدان تراشه او د دې زمرو مخې ته کېنه چې پته دې ولګي چې په ژوندون درنه سرمنو باسي انشاءالله. وایي ټول وایي سم بچغه وایي ټول. اوس اوس چې کله مونږ وایو چې د امام الانبیاء محمد رسول الله نه بعد کائنات تبل نبی نه دی راغلی، الفاظ ټیک دي، لیکن مرزایی راته وایي چې ته وایي چې د پیغمبر نه بعد کائنات تبل نبی نه دی راغلی، نو تا د پیغمبر نه بعد زمانه را یاد کړه. نو چې کله مسیلمه کذاب د نبوت قائل که قائل نه، مونږ وایو نه مسیلمه کذاب ته مونږ مرتد وایو، هغه وایي د اسود عنسی د نبوت قائل که نه، مونږ وایو مونږ هغه ته مرتد وایو. هغه وایي د طلحه حاسدی د نبوت قائل، مونږ وایو مونږ ورته مرتد وی، خو هغه توبه ویستا او د عمرو ابن العاص په لاس ایمان راوړو، د فاروق اعظم په دور کې جهاد کې بیا شهید شوی دی، نو مونږ ورته هغه وخت مرتد وی چې دعوه نبوت یې کړې وه. بیا وایي سجاح ته څه وایي، مونږ وایو وروستو مسلمانه شوې ده، لیکن هغه وخت کې د نبوت دعوه کړې وه، مونږ ورته مرتد ده، خارج از اسلام ویلیو، خارج از ایمان ویلیو. نو هغه راته دا وایي تا خو وایي چې د نبي علیه السلام نه پس کائنات ته بل پیغمبر نه دی راغلی، نو مسلمه کذاب خو د نبي علیه السلام نه پس د نبوت دعوه نه ده کړې، د نبی علیہ السلام په ژوند کې کړی دا. بیا د ابوبکر په دور کې یمامه کې د مردار کړی شوی دی، اسود عنسی د نبی علیہ السلام په ژوند دعوه کړی دا. بیا پیغمبر ورپسې فیروز دیلمی رضی الله عنه لګلو، هغه د لخیټه شلولې وا او د مردار کړو. نو آیا تا د عقیده باب کې تعریف چې کوم شروع کړو د خود شروع نه جامع نه دی؟ نو موږ ورته وایو نه، اصل کې زمونږ مطلب دا دی چې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه یا زما د پیغمبر د بعثت نه بعد کائنات ته په دې شپږو اعتباراتو سره بلکې په اس اعتبار سره هیڅوک پیغمبر نه دی راغلی. ټیک شو، اوس به پوهېږو. اوس خو به داسې نه وایو چې زما د پیغمبر نه بعد څوک نبی نه دی راغلی. څنګه به وایو؟ په چغه ووایي څنګه؟ مړه ټول یو ځای ووایي که نه، زما د پیغمبر د پیدایش نه بعد ووایي، په چغه ووایي زما د پیغمبر د بعثت نه بعد کائنات ته ذلی اعتبار سره ګوته ورسره داسې ونیسئ، ذلی اعتبار سره، عطائی اعتبار سره، بروزی اعتبار سره، امتی اعتبار سره، تشریعی اعتبار سره، غیر تشریعی اعتبار سره، په دې شپږو واړو اعتباراتو سره څوک پیغمبر کائنات ته نه دی راغلی. نه کائنات کې دی وخت کې څوک پیغمبر موجود نشتا. ورپسې مونږ آخري خبره دا کوو چې تر قیامت تر ورځې تر سبا بل پیغمبر نه راځي. داسې وایو که نه؟ اگر راته وایي چې ته وایي چې تر قیامت تر ورځې تر سبا بل پیغمبر نه راځي، نو عیسی علیه السلام پیغمبر دی که نه دی؟ مونږ وایو پیغمبر دی. هغه وایي ژوندی دی که نه دی؟ مونږ وایو ژوندی دی. هغه وایي اخره زمانه کې به راځي که به نه راځي؟ مونږ وایو راځي به. نو هغه وایي ته چې وایي چې بل پیغمبر به نه راځي، نو عیسی علیه السلام یا خود هغه انکار وکړه چې نه به راځي، یا ووایه چې هغه ژوندی نه دی، یا ووایه چې هغه اسمان ته ختلی نه دی، او یا دا ووایه چې نه تر قیامته بل پیغمبر هم راتلی شي. ځکه چې ستا تعریف خو غلط دی. ته وایي چې عیسی علیه السلام به راځي او پیغمبر دی او ژوندی دی، اول ته وایي تر قیامته بل پیغمبر نه راځي. خیال باندې زما خبرې ته. لیکن چې هغه دا سوال کولو څه وخت کې، نو هغه ته دا پته نه وه. زمونږ شاه منصور بابا حضرت شیخ فضل الهی رحمه الله تعالی مونږ ته امام دا موطا امام محمد ویل په 1996 کې د دورې په کال دارالعلوم حقانیه کې کوم وخت چې مفتی محمد فرید رحمت الله علیه مونږ ته حدیث وی، نو په هغه کال باندې شیخ فضل الهی رحمه الله تعالی ابو داود موطا امام محمد وی، نو هغه بداوی و امام شافعی
و امام مالک تا ته پته نه و چې اخره زمانہ کې و فضل الهیم د حدیثو دی کتاب تکینی او جواب برا کوي نو مونږ دا وایو چې اے ظالم قادیانیه تا ته دا پته نه و چې زما د امت کابر علما به موجودي ستا په یو خبره به د دې نظری ته خدا اعتراض کې ته خدا وای چې ته وای چې تر قیامت تاوي چې بل پیغمبر به ناراضي لیکن زما په تعریف ته پوهې شوی نه زما مطلب دا دی چې تر قیامت تر ورځې تر سبا بل نوې پیغمبر نه پیدا کیږي عیسی علیه السلام به نزول کیږي پیدایش یې نشتا عیسی علیه السلام زوړ پیغمبر دی نوې نه دی نو موږ به اخر د تعریف کې دا الفاظ وایو بیا به اعتراض ناراضي موږ به وایو د قیامت تر ورځې تر سبا پورې په کائنات کې بل نوې پیغمبر نه پیدا کیږي ویلې بشي